أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصفره إلى عذاب النار وبئس المصير. سورة البقرة آیت نمبر 126 رکوع نمبر 14. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او هر کله چې او ابراهیم علیه السلام ربي اے رب زما اجعل اغرزه هذا بلدا دا خار آمنا امن والا ورزق او ورکړي رزق اهله د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میوونه من آمنا سوک چې ایمان راوړي منهم د دینا بالله په الله باندې والیوم الاخر او ورځ په آخرت باندې. قال نو وی الله ومن کفر او چا چې کفر وکړو فامتعه نذب نفور کما غتا قليلا لکشان ثم اصفره بیا وشړم اغا الى عذاب النار په طرف د عذاب د اور وبئس المصير او ډیر بد زیده. وَإِذْ يَرْفَعُ او هر کله چې اوچتولو ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا من البيت د کعبه و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ربنا ای رب زمونگا تقبل قبول کړي منا زمونگ ندا کار انک انت بشکهم تو السمیع اوریدن کې العلیم پوهه. ربنا ای رب زمونگا وجعلنا وګرځوي مونږه مسلمین فرمان بردارا لکستا ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم امه یوډلا مسلمه فرمان بردارا لکستا وارنا او خی مونږ ته مناسکنا احکام د حج وتوب علینا توب قبول کی زمونږه انک انت بشکهم تو التواب توب قبلون کی ذات الرحیم مهربانی. ابراهیم علیه السلام دا الله رب ذوالجلال په مختلفو طریقو سره امتحان واغستلو او په هغه امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام خپل ځان هم قربانای ته چې دی هغه تیار کو خپل خواهشات هغه هم پاغي باندې هم قرباني ورکړل داسې خپل اهل و عیال یعنی خپل بیبي او داسې خپل بچي هغه هم د الله پر لار کې چې دین او قربانۍ ته چې دی هغه تیار کړل. خو لیکن بیا هم هغه فطری محبت د انسان د خپل اهل و عیال سره او د خپل بچو سره چې دی هغه وي یعنی ابراهیم علیه السلام خو چې دینو د الله په لار کې خپل ځان هم قربانول ته تیار کړی وو او خپل بچی چې هم هغه قربانۍ ته چې تیار کړی وو او دا که شانتی خپل بیبي چې دینو هغه د مکه بیابان ته بوتلل دا هم ډېر غټه لویه قرباني. خو بیا هم چې دینو د ابراهیم علیه السلام هغه فطری محبت د خپل بچی سره هم او د خپل بیبي سره هم نو چې ابراهیم علیه السلام د خپل بیبي او د خپل بچي د مکې په د بیابان کې پرې خودلو نو هغه فطری محبت چې دی نو هغه لږ متوجه شو او دغه فطری محبت د وجې نه الله رب ذوالجلال نه چې دی نو هغه دعا غواړي چې ای رب ما خو د خپل بیبي په دې صحرا کې چې دی هغه پرې خودل یعنی په مکه کې نه چې دی د اوبو درکشته نه چې دی نو د خوراک سکاک سره درکشته د الله